پرویز خټک نون لیگ ځان سره په وفاق کابینه کې د وزیر اعظم مشیر ولګولو جی د وزیر اعظم مشیر لګیدلو نه پس رانا سنولانا صحافیانو تپوسونه کړی دي. رانا سنولانا صحافیانو دا تپوس کړی دي چې دا خو هغه پرویز خټک ته چې کم پرویز خټک باندې تاسو الزامونه لګول چې دا کرپټ د په بي ار ټي کې کرپشن کړي، د په هزاره کې کرپشن کړي، د عمران خان سره د پروجیکټ کې کرپشن کړي، د عمران خان سره د دې کې کرپشن کړي، نو اوس ولې تاسو هغه کرپټ سړی د وزیر اعظم مشیر ولګولو جی چې مخکې په تاسو الزامونه لګول او اوس هغه تاسو ځان سره په کابینه کې شامل کو. نو رانا سنولا ورته زبردست جواب ورکړ. رانا سنولا ولویل چې دا خو ځړې خبرې دي او په هر سیاستدان باندې الزامات لګي او هغه تر هغه پورې الزام وي چې ترسو په هغه باندې ثابت شوی نه وي. نو په پرویز خټک باندې دا کرپشن ثابت شوی نه دي، دا صرف زمونږ الزاماتو. نو رانا سنولا دا جواب ورکړ. تاسو له معلومه وي پرویز خټک د وفاق کابینه کې مشیر ولګیدو، د وزیر اعظم شهباز شریف مشیر لګیدل دي او واحد پرویز خټک نه دی جی، نور هم د شهباز شریف مشیران شته دي او تقریبا 55 کسان ځان سره مسلم لیگ نون په کابینه کې نوی شامل کړي دي، چای کې د ام کیو ام کسان هم شته، اې کې پرویز خټک سره نور هم د مختلف پارټو کسان راوچت کړل شوی دي او هغه دغه کابینه کې شامل شوی دي.